موبایل به ستاسو سره په هغې کې به تاسو هاټ سپاټ چې دی دا به هم کنیکټ کوئ. نو دا څومره خطرناک عمل دی که تاسو دغه کار کوئ نو د دې د لاسه تاسو ته غټ غټ نقصانونه چې دي دا تاسو ته میلاویدی شي. ځکه اکثر ځینې کسان چې دی هاټ سپاټ چې دی دا د بل موبایل سره کنیکټ کوي، یا په داسې یو محفل کې ناست یو ملګری هغه ورته وایي هاټ سپاټ چې دی دا را سره کنیکټ کوي، یا داسې بل کس هغه ورته وایي ستا سره په موبایل کې نټ شته، زما سره په موبایل کې نشته، د هاټ سپاټ چې دی دا به کنیکټ کوو. نو دا عمل چې دی دا ډېر زیات خطرناک دی او د دې د لاسه چې دی تاسو ته غټې غټې مشکلې چې دي دا جوړېدی شي. نو کم کسان چې دا کار کوي نو په دې خبرو عمل وکړئ. داسې خو پکې ډېرې زیاتې مشکلې دي او کمې چې غټې مشکلې دي نو هغه راته زه یم. کله چې تاسو هاټ سپاټ د یو کس سره کنیکټ کړئ، اول نمبر خو د ټولو نه غټه دغه دا دی چې ستاسو کومه ډیټا چې ده دا مکمل چې دی دا اکثر د دې سره ختمېږي. ځکه چې هاټ سپاټ ته کله کنیکټ کړي د بل سره نو کله چې د بل سره کنیکټ شي نو دا د وای فای په تور باندې کنیکټ کېږي، او کله چې وای فای د موبایل سره یو ځای شي نو دی اټومیټک چې دی اکثر اپډیټ شروع کوي. اپډیټ شروع کړي ستا د هغه په موبایل کې چې کوم اپډیټ دی هغه مکمل شروع کړي نو اول نمبر خو ستاسو ډیټا چې ده دا مکمل ختمېږي. ځکه چې هغه کم کار کوي نو هغه کار به هم کوي او د هغه هر څه موبایل چې دی دا به هم اپډیټ کېږي. په هغې کې د اپلیکیشن اپډیټ وي، که په هغې کې د هر څه اپډیټ وي نو هغه اپډیټ به کوي. نو غټ نقصان خو یو تاسو له به دا درکړی کېږي چې ستاسو ډیټا چې ده دا به مکمل چې دی دا به ختمولی کېږي د دغې د لاسه چې هغه پې ایپسونه چې دي دا پې اپډیټ کېږي. بله خطرناک دغه سره بلې دا دی که دغه کس تاسو موبایل ته دردن نه کېږي نو د هاټ سپاټس په تور باندې ستاسو موبایل ته چې دی هم دردن نه کېدی شي. اوس یو ځای کې ته هاټ سپاټ کولاو پرېښودی او یو کس ته دغه سره موبایل سره یو ځای شو نو ستا په موبایل کې چې کم د بینکونو ایپس دی هغه ایزي پیسه ده یا بل د بینک ایپس دی نو هغه ټوله کنټرول چې دی هغه حاصلولی شي. تاسو به کتلي که نه موږ په زاپیه باندې فایلونه چې دي دا ورلیږو، دغه شانتې ستاسو د موبایل نه تصویران ویډیوګان چې دي دا هم ځان ته راړولی شي، ستا په موبایل باندې چې دی هغه کنټرول هم ساتلی شي. نو تاسو چې وایي د هاټ سپاټ د چا سره کنیکټ کوئ نو هغه کس ته ګورئ چې کس تاسو اشنایي نو د هغه سره چې دی د هغه سره کنیکټ کوئ او چې هغه په دې طریقو باندې چې دی نه پوهېږي. بل لا څنګه چې مې درته ووایي هغه کس په دې هم نه وي پوه خو ستاسو ډیټا چې ده دا به ختمېږي. چې کله کنیکټ شي د هغه سره نو هغه وایي زه وای فای سره کنیکټ شوم بل موبایل وایي نو ډایرکټ ستاسو ډیټا چې ده دغه هم تلی شي. بله غټه غلطي د ټول نه غټ نقصان چې دی تاسو له درکوي، کله چې تاسو هاټ سپاټس په یو محفل کې تاسو دغه کوئ او د خپل موبایل سره کنیکټ کوئ، د نور موبایل سره کنیکټ کوئ، اکثر د ملګرو سره خلک کنیکټ کوي، ناشنا کس خو نه وي خو ځینې پکې میلمانه یا بل کس تاسو اکثر نه پیژنئ هغه وایي زه سره د خپل لږ کار دی دا پکې کوم نو اکثر موږ د هغه سره هم کنیکټ کوو. د هغه سره کنیکټ کوي نو که هغه په دې باندې څه غلط کارونه کول څه چلې پې کوو نو آی پي ایډرس چې دی هغه به ستا شو کېږي. لکه که هغه پې هر قسمه غلط کار څه چلې کوو غلط لکه غیر قانوني کار یې کوو نو د ستا کوم آی پي ایډرس چې دی ځکه چې انټرنیټ ستا دی چې انټرنیټ ستا دی نو ستا آی پي ایډرس چې دی هغه به شو کېږي او د هغې نه چې دی هم تاسو ته مشکلې چې دي دا جوړېدی شي. دغه شان دی د هاټ سپاټ چې دی نور هم ډېر نقصانونه دي خو هغه ته په دې ویډیو کې چې دی نشم دا د ټول نه غټ غټ نقصانونه چې دي دا مې درته ووایي. نو هاټ سپاټ چې دی کنیکټ کوئ نو کس ته ګورئ چې کس اعتباري نو د هغه سره تاسو کنیکټ کولی شئ او داسې د هر سړي سره چې دی د هغه سره خپل هاټ سپاټ چې دی دا مه یو ځای کوئ چې تاسو ته نقصان چې دی دا در ونه رسي.